أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مخکې آیتونو کې الله رب العالمین څلور اقسام د خلکو ذکر کړه چې یو مومن، بیا دویم نمبر کامل مومن، او دریم نمبر بیا کافر، او څلورم غټ کافر اشقا بدبخته. او په دې الفاظ سره ویل شي چې یو حاجی سعید نیکبخته حاجی، دویم حاجی اسعد هغه حاجی صاحب چې ډېر نیکبخته، دریم نمبر باندې بیا حاجی شقی بدبخت حاجی، او څلورم نمبر باندې حاجی اشقا هغه حاجی صاحب چې غډیر بدبختی. نو هغه بیان شو. نو وس دعوت ورکي چې ټول په یو ملت باندې راشي، ټول دین اسلام تراشي او پاغي باندې کلک پاتې شي. نو الله رب العالمین خطاب کوي مؤمنانو ټولو ته، که څوک په ایمان کې مخلص دی او کچا کې نفاق دی، او ټولو ته دا امر دی، ټولو ته دا حکم دی او دعوت دی ورته. الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے هغه کسانو چې ایمانم راوړی دی، یا ایها الذین، اے هغه کسانو آمنو چې ایمانم راوړی دی، ادخلوا داخل شی فی السلم په اسلام کی کافتن پورا پورا. ادخلوا داخل شی ننوځئ فی السلم په اسلام کی په کړۍ د اسلام کی کافتن پورا پورا. ټول اجزا د اسلام ومنئ، ټول ارکان د اسلام ومنئ، ټول پکې داخل شي. څومره چې یی نو ټول په اسلام کې داخل شي او پورا پورا پکې داخل شي، هر یو جز منئ. دا سم کوي چې د يهوديانو شان یا د نسوارو شان بعضی منئ او بعضی نه منئ. په کومو کې دنیوي پیدا هغه منئ، کومو کې دنیوي پیدا نه نو هغه نه منئ. نه بلکې ټول اسلام د ټولو اجزاو سره دا ومنئ پورا پورا. ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان، او مزئ پر رسمونو د شیطان پسې. د قدمونو مراد رسمونه دي چې د شیطان پر رسمونو باندې جون مت روي. انه یقینا دا شیطان لکم ستاسو د پاره عدو مبین، دشمن د ښکارا. فإن زللتم، وس الله تبارک وتعالى زجر او رټنه ورکي هغه چاله را چې هغه د حقانیت د اسلام نه، اسلام چې کوم حقانیت دلایل دي، ټول د حقانیت دلایل هغه ولید او دا غین ورستو بیا د دین اسلام نه اوړي او مخالفت کوي د پوره اسلام. نو الله تبارک وتعالى هغه له زور نه ور کوي، هغه له زجر دی. الله تبارک وتعالى فرمایي فإن زللتم، پس کچرتا او خوې دی تاسو، من بعد ما جاءتكم البينات، رستو دا غینا چراغ لتاسو تا ښکار دلائل، ښکار دلائل په حقانیت د اسلام باندې او دعوت د تراور رسیدو او بیام نه منئ او خویدی. مطلب دا دی چې تاسو واپس شوي د اسلام نه، یا تاسو شرک وکړه، دا خویدل دي. د دین اسلام نه خویدل په دې طریقې سره چې څوک بیرته شرک ته لاړ شي، یا د اسلام نه بهر وځي، مرتد شي بیرته، یا منافقي. فاعلموا نفي شيء ان الله عزيز حكيم، چې یقینا الله تعالی زور ور حکمتونو والا ذات دی. الله رب العالمین زور ورم دی او الله تبارک وتعالى حکمت والم دی. مطلب زور ور دی چې څوک د دین اسلام نه خوېږي او د شیطان تابعداري کوي او د الله تابعداري نه کوي او د پیغمبر تابعداري نه کوي، په دین اسلام کې پورا پورا نه داخليږي، نو هغه له سزا ورکول شي. زور ور دی، څه کمزور نه دی، سزا ورکول شي، عذاب ورکول شي.
اوس فورا ار چاله ولی نه ورکي حکیم الله حکمت والا ذات دی په هر کار کې د الله حکمت دی د حکمت نه ډکی د الله رب العالمین کارونه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام پدی آیات کې د زورن نورستو وس هغه چاله را تخویب دنیوي دی د دنیا یره ده چې هغه د دخول د پوره اسلام مخالفت کون کی وی د اسلام کې پوره چې کوم د هغه نه داخلي کې دغه خلاف کوي د پوره اسلام د داخلي دو مخالفت کوي او پوره اسلام ته ناراضي دین اسلام ته ناراضي نغیلره تخویب دنیوي دی د دنیا یره ده الله رب العالمین فرمای هل ينظرون انتظار نکي دا خلق الا ان ياتيهم الله مگر دا چې راشدیو ته الله تعالی فی ظلل پسور کی من الغمام د وریزنا والملائکه او ملائکه مراشی ملائکه مراشی د عذاب د فارا وقضی الامر او پیسل د کاروشی وقضی الامر پیسل کلشی الامر کارا الله دا خلق صرف د دې انتظار کوي چې الله رب العالمین ورتا پسور د وریزو کې راشي څه مطلب داغه وریز پسوري کې ورتا عذاب راشي ځکه اکثر بدا سکیده مخکینو قومونو باندې چې ډیر زیات په سوکړه لول راغله بارانونه باندې کېده سوکړه بوا بیا بدا سی وشوا چې وریز براله एकदम ټول خلق باغی طرف ته متوجی شو چې راس مونږ باندې باران وشي نو پاغه وریز کې او باران نو بلکې پای کې با عذاب او غذاب په پاغي باندې راغی دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وریز او سلی وریدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام برنګ ځل شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په وجه ډیرو قومونو له عذاب ورکړل شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بهر او دندته چې کله به د باران څاڅ کې ولګید بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشاله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دغه ټیم کې دعاګانې ویلي چې اللهم لا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك الله منګه اللهم لا تهلكنا بعذابك الله منګ له خپل عذاب باندې مهلاک کوا وعافنا قبل ذلك او د دینه مخک مونږ ته معفو کو مونږ معاف کو نور دعاګانې به ویلي چې الله په دې وریس کې په دې هوا کې په دې وریس کې چې کم خیر دی نو هغه خیر مونږ لراکا په دې وریس کې چې کم شر دی کم شرور دی نو دا غینه مونږ بچ کا او ډیر دعاګانې دا سراغلی چې نبی له صلوات و سلام به د موقع باندې کولی نو پسورو د وریز کې مطلب پدې کې عذاب راتلل او الله وی والملائکه او راشی ملائکم د عذاب د پر راضی الله د سي ملائکه ول شي خو چون کې الله ملائک راځي د الله قانون دی وقضی الامر وفیصل کل شکار یعنی عذاب فیصل شي و الی الله ترجع الامور او خاص الله تعالی تا ورګرځول شي ټول کارونه د ټولو کارونو رجع الله رب العالمین تکی نو پورز د قیامت باندې با الله رب العالمین د دې کارونو بارک تپوس کوي یا ایها الذین آمنوا ای اغه کسانو چې ایمان راوړې دي ادخلوا داخل شي فی السلم په اسلام کې کافتن پورا ولا تتبعوا تابداری مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان یا مزئی پر اسمنو د شیطان پسی انه لکم یقین دا شیطان ستاسو د پاره عدو مبین دشمن د ښکارا فإن زللتم پس کچرتا اخوی دی تاسو یا کچرتا واپس شوی تاسو د اسلام نا یا کچرتا تاسو شرک وکا من بعد ما جاءتکم البینات رست دا غنا چراغلل تاسو تا اخکار دلائل پا حقانیت د اسلام باندی فعلمون پوی شئی ان اللہ چی یقینا اللہ تعالی عزیز زورور دے غالب دے حکیم حکمت والا دے
هل ينظرون انتظار نکی دا خلق الا ان یاتیهم الله مگر دا چراشی دیوتا اللہ تعالی فی ظلل من الغمام پاغسورو دوریزو کی والملائکتو او ملائکم راشید عذاب دا پارا وقضی الامر پی سلک لشکار دا عذاب وإلى الله ترجع الامور او خاص اللہ تعالی طرفتا واپس کول شټول کارونا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك